الخطبه والشرط باب د په بیان د ښکارا کولو د نکاح کی او په بیان د خطبه د نکاح کی او په بیان د هغې شرطونو کی چې متعلق دي د نکاح سره چې نکاح په جمعات کې وشي چې ټول خلک خبر شي امر مسنون دی پټ کولی نه دی پکار ښکارا کولی پکار دی اعلان نکاح سنت دا خطبه ده یا خطبه ده که خطبه شي نو معنا به شي پیغام نکاح نو دی باب کې حدیث به ورسره مناسب شي لا یخطب الرجل على خطبه اخيه حتى ينكح او يترك پیغام نکاح بارک او که خطبه شي نو مراد به ترې نه خطبه د نکاح شي په پس لسانی کې خطبه ذکر ده هلکه دواړه کیدی شي والشرط شرط نه مراد هغه شروط دي چې کم خاوند د طرفه د ښځې سره کیږي چې هغې کې مهر هم شامل دی او نور هغه حقوق چې سړی ښځې له ترغیب ورکوي چې ما سره نکاح وکړه په هغې ټولو باندې بیا وفا پکار ده دا ټول به په دې باب کې ذکر شي وایه صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشك مجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ربيع بنت معوذ ابن عفراوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه فدخل داخل شو حين بني علي چې کله بنا شوی و په ما باندې یلکه بنا د واده نه وروسته د ناوې دپاره یو مخصوص ځای به پخوا جوړاو عربو کم دا دستور و پښتنو کم پرده به ورته ووهله اوس خو بې حیایي زیاته شوه دې خبرو ته خلک متوجه نه دي پخوا حیا ډېره وه یوه کمره به وه خو په هغې کې به ورته پرده جوړه کړه صحیح شوه نو حین بنیه معنا دا د حین بنیه علیه چې زه کله د خاوند کور ته انتقال شوم نو خاون کور ته به چې انتقال شو هغه پرده به وشو نو د هغې نه به تعبیر په بونیه سره کو هلکه پې پوه شئ نو دا وایي چې کله زه د خاون کور ته منتقله شوې ومه واده شومه نبی علیه السلام راغی داخل شو فجلسه علی فراش زما په فراش کېناسته که مجلسک مني لکه ته چې ما سره ناست داسې نږدې را سره کېناست سوال دار رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نږدې کېناسته ولې جواب دار دا قبل الحجاب دیم جواب دا چې نبی دته خلوت د اجنبیې سره جایز دی ممانعت نشته ځکه په نفس کنټرول دی هلکه پې پوه شوئ نو فجعلت شروع شوې جویریات لنا څه جینکۍ وې زمونږه یضربن بالدف دف یا دب دواړه راغلي دي چمبه یې وهله ويندبنا من قتل من آباء یوم بدرن او یادول محاسن د هغې شهیدانو چې زمونږ پلاران شهیدان شوي د بدر په ورځ باندې زمونږ مشران کم بدر کې شهیدان شوي د هغې محاسن ذکر کول هغې ته ندبه وایي اس قالت احداهن یوې جینۍ پکې وویلې وفینا نبی یعلم ما فی غد مونږ کې داسې پیغمبر دی چې په سبا خبرو باندې خبردار دی پوهېږي فقال نبی علیہ السلام ته دعی هذه دا پرېږده دا خبرې وقولي بالذي كنت تقولين او ووایه هغه خبرې چې مخکې د کومې خبرې ویلې په دې خبرو کې د چې کومې ټپې ویلې هغه مخکنی ووایه دا تې کټ کا دا ولې ځکه علم غیب پیغمبر له نه وي وفینا نبی یعلم ما فی غد علم الغیب خو پیغمبر سره نه وي که نه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا بنده کړه چې دا به نه کوې ځکه د ناجایز خبرې ممانعت پیغمبر کوي که نه الله ډېره معلومه شوه ګورئ چې واده کې چمبې جینکۍ وهي دا جایزې دي تاسو پې پوه شئ بعضې ملایان ډېره تنګ نظري کوي تنګ نظري مه کوئ وسعت ذهني پیدا کوي چې څه دین کې دي هغومره خو ومنئ که نه چې څه دین کې دي واده کې چمبه جینکۍ ووهي دي کې څه ممانعت دی کوم ځای کې دا ممانعت راغلی لهو لعب بې حیایي نه ده پکار ګاونډي ته تکلیف نه دی پکار چې دومره اوازونه خلک اوچت کړي چې ګاونډي له تکلیف دا نه ده جایزه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قدم رجل إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله
الله عليه وسلم ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی زفت امرات الى رجل من الانصار وعدش وی وخزا یو سړی ته د انصارو فقال نبی الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل ما کان معکم لهون تاسو سره د مشغولتیا سنشتا لهون د مشغولتیا سا تاسو په پوښتنه ټپې مپې سندري دا چې کومې په واده کې ویل کېږي تاسو ورته څه وایه لکانو ها ټپې ګانې ښه ګانې ګانې پښتو خو نه ده دا ګانې کوم لفظ دی ګانې څه دی اردو دی پښتو راته ووایي پښتو زه ساده پښتون یم مونږ ورته سندرې وایو ما درته خپل لفظ وویلی څه ورته ویل که چاربیتې بیل شی دی چاربیتې خو یو شی دی څه لوبې خو کرکټ ته هم وایي هلکه پې پوه شوئ فإن الانصار یعجبهم اللهو د انصارو لهوه هغه څه چې په واده کې پې مشغول شي دا ټپې مپې دا خوښي دي غزلې الله وعنها رضي الله تعالى عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أخذ عنده مني دا جاهلیت زمانہ کې داو چې د ورکوټي اختر نه وروسته به ښځه واده شوه د غټ اختر نه مخکې نو دا به یې بده ګڼله چې دې کې برکت کم دی دوو اخترونو منځ کې واده وشو او دوو اخترونو کې خو ټول عمر دوو اخترونو منځ یي که نه صحیح شوه یو دې مخکې یو وروستی نو عایشه رضی الله تعالی عنها وایي تزوجني رسول الله صلی الله علیه وسلم زه نبي علیه السلام په نکاح کړم واده کړم په شوال کې نکاح را سره شوال و بنا بی پی شوال او بنام په ما په شوال کې شوې ده یعنی ډولۍ مې په شوال کې وړل شوې ده په ایو نساء رسول الله صلی الله علیه وسلم په کومه په بیبیانو د نبی علیه السلام کې کان وی احزا عنده مني دا ډېر خوش نصیبی والا د وړاندې زمانه کومه یوه د لوی نصیب والا ده د لوی قسمت والا ده زمانه هلکه پې پوه شئ وایه وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج حقدار د هغې شرطونو چې تاسو وفا وکئ ډېر د حق قابل هغه شرطونه دي چې تاسو پې وفا وکئ ما هغه دي استحللتم به الفروج چې تاسو پې د زنانو پرجونه ځان له شرمګاهونه روا کړي دي یعنې په نکاح کې د چې کوم شرط ویلی دی هغه به پوره کې هله وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبته پیغام نکاح به سړی نه لیږي علی خطبت اخي په پیغام نکاح د بل رور بل مسلمان رور دی یوې ښځې نه د پیغام نکاح لیږلی دی ته وا ورمخکې شي چې زه راغلی یم نه حتی ینکحه تر دې چې هغه ورسره نکاح وکړي او یترکه یا یې پرېږدي چې پوه شوي چې هغه اوس پرېښوده یا نینې کوي یا نه ده خوښه هغه جوړه ونه شوه بیا ته ورشه په منځ کې مه ورځه چې په هغه یې خرابه کړي یا تاسو کولیږي چې ما ته پلانکي ځای کې دغه وکړه مطالبه وکړه پیغام نکاح او ته ورته زه پلانکي رالیږلی یم او زه هم حاضر یم داسې مه کوه داسې شوي موږ لیدلي هلکه زه هم حاضر یم خوښه دې ده چې ما ته یې راکړې او کاغله نو بیا به چې چا لیږلی و هغه به په ځای پاتې شو به ده به نکاح وکړه هله وعنه رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق اختها دې مخکې حدیث کې دا اوس سړی دی داسې نه کوي چې بل رور مسلمان پیغام نکاح لیږلی دی ځان ورمخکې کي دلته دې حدیث کې وایي ښځه دې هم داسې نه کوي چې پیغام نکاح ورشي او دا ورته ووایي چې هله در سره نکاح کوم چې مخکې ښځې له طلاق ورکړي تاسې په دا به نه کوي ګورئ لا تسأل المرأة سوال دې نه کوي ښځه دې نه غواړي طلاق اختها د بلې خور طلاق خور نه مسلمانه خور یادوي یا طلاق مه غواړه چې هغې ته طلاق ورکړه زه به سره نکاح کوم لتستفرغ صحفتها دې دپاره چې د هغې لوښی فارغه کي تیزی پر پوه شئ داسې به نه کوي چې د هغې لوښی فارغه کي دې ګرځي او دا به ورسره نکاح وکړي نو دا خو ښه نه ده که نه ولتنکح او دا دې نکاح وکړي دا دې نکاح وکړي څه معنا دا دې په دویمه باندې ځان ورته نکاح کي هېڅ خبره نشته
هغه دیمی دا دیمی فإن لها ما قدر لها د دې دپاره هغه څه دي چې څه دې ته تقدیر کې لیکلي دي تقدیر کې هغه برخه ده چې کومه دې له لیکل شوې ده وکړه ورسره ته مو هېڅ خبره پکې نشته دا مطلب شو یا ولتنکح دا دې بل ځای کې نکاح وکړه دې سره مه کوه چې نه کوې چې ښځه یې ده نو بل سره یې وکړه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبی کریم صلی الله علیه وسلم ممانعت کړی د شغار نه د نکاح شغار نه د بدل د نکاح نه والشغار دی ته وي ان یزوج الرجل ابنته چې په نکاح ورکړي یو سړی خپله لور علا په دې شرط ان یزوجه الاخر چې دا بل به نکاح ورکوي ابنته لور د هغه ولیس بینهما صداق او د دې دواړو په منځ کې به مهر نه وي مهر به پکې نږدي متفق علیه وفي روایت لمسلمین قال لا شغار په الاسلام شغار په اسلام کې نشته الله وعن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړی ده د متعوی د ښځو نه متعی نکاح موقت دین نبی علیہ السلام منع کړی ده اهل تشیع حضرات نکاح متعه کوي نبی علیہ السلام ته منع کړی زمونږ دین کې نشته هلکه بیا پوه شئ نو شیخ صاحب رحمه الله به فرمایل وایي مونږ ایران له تللي وو هلته چوکونو کې ښځې ولاړي هغه وایي حاجي صاحب متعه مې کوني اوازونه کوي حاجي صاحب متعه مې کوني وایي چې پوه شي چې دا خو په متعه نه پوهېږي عام خلک هم پکې مولیان خو ټول نه وي نو بیا ورته چې حاجي صاحب زنا مې کوني تاسو به پوه شئ او دا ځکه کوي چې هغوی دا ثواب ګڼي و چا چې یو ځل متعه وکړ دومره ثواب یې دی لکه امام حسین چې کربلا کې شهید شوی تاسو به پوه شئ نو دا ثوابونه دي که نه دلته موږ سره بل کال یو طالب العلم د افغانستان خو ایران کې ټول وخت پیدا شوی م ایران کې و دوی لیدلی و هغه به ما ته قصه کوله وایي حج له چې ځي نو 10 ښځې برابرې شي عمرې له ځي یا حج له نو هغې کار وشي د حج ترتیب برابر شي سړی ورسره نه وي مولا ځان سره کی مولا نو چې جاز له وخیجه مولا ورته چې شما مرا قبول داری تاسو ما قبلوئ په نکاح ټول لاسونه اوچت کیي چې موږ تا په نکاح باندې قبلو بس نکاح وشوه دعای خیر موقته نکاح وشوه واپس راتلو پورې دا ټولې ښځې شوې بس ثواب کارونه دي هلته پې ګرځي او بس عبادتونه هم کوي حج او عمرې هم کوي او مطلب دا دی چې تبلیغانو خبره تقاضا هم پوره کوي دا ما لیدلی دي هلته یو مولای او دا ګول پټکې تړلی ګول او بس دا چوغه یې اچولي یا نری چوغه او دا لوسپیکر ورسره یو 100 ښځې به ترې راته وي هغوی له بیان کوي یو داسې بیان ورته کوي تاسې پرې پوه شئ نو موږ ته خو هغه نورې قصې به رایادې شي چې دا بیان خو دې وکړه خو خدای دې درته خیر کړي دا هغوی دا جایزه ګڼي دا متعه نکاح موقته دا جایزه ګڼي هلکه پرې پوه شئ نبی علیہ السلام منع کړی دا متعة النساء د متعې د ښځو نه دا روایت د چا نه شوی دی دی راوي څوک دی علی رضی الله تعالی عنہ دا روایت د علی رضی الله عنہ محدثینو ذکر کړی دی علی رغم انوفهم هلکه پرې پوه شئ چې دوی ونه وایي چې موږ د علي خبره منو یوم خیبر وعن اکل لحوم الحمر الانسیه او کورني خرو اهلي خرو د غوښې نه منع کړې ده وایه وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 نبی علیہ السلام اجازت ورکړی دی عام اوطاس په کال باندې په المتعة په متعه کې 3 ورځې اجازت یې ورکړه ثم نهى عنها بیا یې منع وکړه او الی الابد دا منسوخه ده زمونږ دین کې متعه نشته هلکه پرې پوه شئ درود شریف اللهم صل